بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم محمد جلیل د وایس اف عوام په پروګرام د علاقې ښکلاګانې. د دې پروګرام مقصد دا دی چې د علاقې کمې ښکلاګانې، کم د ټورسټ چې کم اهم مقامات دي هغه به مونږ تاسو ته ښیو. کتونکو، په دې پروګرام کې به مونږ نن تاسو ته دیر میوزیم ښیو. راځئ د دیر میوزیم وګورئ. دیر میوزیم چکدره یو کوټلی تاریخي حیثیت لري. په دې چې دا میوزیم د هغه ټولو زړو او لرغونو قومونو زاړه نوادرات او آثار لري، کومو چې په مختلفو دورو کې په دې خاوره ژوند کړی دی. په دغه قومونو کې آریا، پارتیا، کوشان، سیتین، پیرنګیان، هندي، سبزی د ذکر وړ دي. دا میوزیم د ذلدیر په مشهور او یاد ځای چکدره کې په یو پراخه ودانۍ کې جوړ کړی شوی دی. دلته موجوده ټول په ټول آثار او نوادرات د دې ځای د مقامي او نږدې مرکزونو سره اړه لري. دا دمکوټ، چټپټ، انډان ډیری، بامبولی، باډوان، خادکزو او داسې نورو نږدې او مقامي کیلو او بانډو او غرونو نه ترلاسه شوي دي. دیر میوزیم چکدره په څلورو ګیلرو یعنې په برخو کې ویشلی شوی دی. په وړومبۍ برخه کې ګندهاره، دویمه اسلامي، درېیمې کې د کلتوري او څلورمه کې د لرغونو وختونو د امروزه استعمال شیان خوندي کړی شوي دي. ځکه هم د دې میوزیم دا ټول شیان، آثار او نوادرات د ډیر ارزښت او د قیمت وړ دي، خو د بده مرغه د عدمي توجه ښکار دي. دا ګیلري ځای په ځای ماته شوې ده او په دغې کې خوندي شوي دغه ټول قیمتي اثاثه زیان کېدو په لا روان دي. بلکې د دې میوزیم تیراکوډا نومي بت د سیکیورټي خطرو د کبله د سټیټ بینک سره امانتي ایښودلی شوی دی. ځکه نو ضرورت د دې خبرې دی چې د هیواد چارواکي دیر میوزیم چکدرې ته خپل پام په خصوصي توګه راواړوي، د خپل افادیت له رویې جو ورکړي او دا قیمتي اثاثه د بربادۍ نه وساتي. سراج الله کوټوال، وایس اف عوام، دیر فاین، چکدره. راځئ کتونکو د دیر میوزیم ډایرکټر غږ پکې شاملو. دیر میوزیم دا په 1970 کې اسټبلیش شوی دی او دا یو پېښور میوزیم او یو دیر میوزیم چکدره و. دا دواړه چې دي دا انډر بورډ اف گورنر دا د دې دغه و ایډمنسټریشن و، دا به چلیدل. په 1992 کې بیا ډایرکټریټ اف آرکیالوجي اینډ میوزیم دا ډایرکټریټ جوړ شو، بیا دا د دې انډر شو دا میوزیم. اوس نن سبا په دې صوبه کې چې دي تقریبا 12 میوزیم دي موږ سره. په هغې کې دا دیر میوزیم چکدره چې دی دا په دویم نمبر پوزیشن باندې دی په پېښور میوزیم پسې. سوات میوزیم هم اوس موږ سره دی، خو هغه 18 ترمیم چې کله وشو هغې نه مخکې فیډل سره و، هغه اوس موږ له منتقل شوی دی. نو د دې په پروونشل چې کوم میوزیم و په هغې کې دا په دویم نمبر پوزیشن باندې دی. 1970 کې څنګه ما وویل چې دا اسټبلیش شوی دی، جوړ شوی دی او تقریبا د دې ټوله ایریا چې ده دا تقریبا 37 کنال نه زیاته ایریا د کور کړې ده. او دا په دې میوزیم کې امپورټنټ چې کوم آبجیکټس دي هغه پکې ګندهارا آرټ والا دي. ګندهارا آرټ چې په دې د دې علاقې مخکې پخوانی نوم چې کوم پېښور ویلي، په دې کې دا ملکنډ هم راځي، سوات هم پکې راځي، باجوړ او دا ټول علاقې پکې راځي، پېښور، مردان، صوابۍ دا ټول علاقې پکې راځي. دې ته به ګندهارا ویل او دا آرټ د دې ځای نه میلاو شوی دی، نو لحاظه دې آرټ ته ګندهارا آرټ وایي. او د دې آرټ مقصد دا و چې د پروپیګیشن اف بودیزم، بود مت چې کوم مذهب و د هغې ارشاد او د هغې متعلق چې کوم دغه دي، او د بودا سټیچو دي موږ سره. او د دې لور دیر کې موږ سره امپورټنټ آرکیالوجیکل سایټس دي چې هغې کې دا چټپټ سایټ دی، ګمبد دی پکې، اندان ډیري ده پکې. زیاده تر چې کوم دلته آبجیکټ په ډسپلی باندې دي دا د دې سایټونو نه موږ ته ریکور شوي میلاو شوي دي. او دې نه علاوه زموږ سره په دې دیر میوزیم چکدره کې ایتنولوجیکل پوره یو ګیلري ده چې په هغې کې زموږ سره د دیر علاقې خاص کر کوهستان او دیر علاقې والا د هغې چې کوم د ثقافت څیزونه دي هغه په ډسپلی باندې دي.
او د لوکل چې کوم دغه راځي ویزیټر راځي هغې په هغې کې ډېر انټرسټ لري چې هغې دا د پخواني یو دغه دی د دې علاقې یو ثقافت دی نو هغې پکې ډېر انټرسټ شو کوي او دې نه علاوه موږ سره اسلامي دغه دي د مینوسکرپټ دي چې هغې ته هینډ ریټن دغه وایي ډاکومنټس که نه چې کوم د قرآن مجیدونه دي یا فارسي کې څه دغه لیکل شوي دي هغه هم تقریبا داسې 350 یا 400 سال پرانه دي نو دا موږ سره دیر میوزیم کې دا آبجیکټ په ډسپلی باندې دي بل د هغه والي سره که موږ ووایو د ویزیټر چې یاره مخکې څنګه راتلل هغې باوجود بیا نن چې کوم د ویزیټر تعداد د ورځ په ورځ انشاءالله زیاتېږي او سکولونو یونیورسټو والا سټوډنټان هم راځي هغوی هم پکې ډېر انټرسټ لري په دې میوزیم کتو کې او په دې کلچر سره ریلیټډ چې کوم څیزونه دي او دلته موږ سټاف کې ښه کوالیفاید کسان دي ماسټر ارکیالوجي دي ایم فل ارکیالوجي دي نو هغوی د دې په هسټري باندې د هغوی په دې ډسکرپشن باندې د دې په دې وضاحت باندې ښه مکمل عبور لري او دوی ته د هغې متعلق بریفینګ هم ورکوي اسلامیک هسټري چې ده کومه هغه پکې ده په دې کې زموږ سره برټش هسټري ده په دې کې زموږ سره د علوم ارکیالوجي چې کوم علوم دي په هغې باندې بکس دي او په دې کې ورسره د کاینز وغیرہ باندې کم بکس دي زموږ سره دي او ډفرنٹ ټاپکس باندې دي ایون په کلچرز باندې کافی تعداد باندې بک دي تقریبا more than 2000 بکس دي زموږ سره کتونکو راځئ د ماهر آثار قدیمه دوست محمد یوسفزئی صاحب غږ پکې شاملو چې هغه څه وایي چکدره د ملاکنډ ډویژن یو مرکزی مقام دی چکدره چونکې دا یو سنټر دی او دا هغه ځای دی چې په تاریخ کې دې ته یو ډېر اهم مقام حاصل دی دلته کې د دنیا هغه قومونه آبادو چې کم آریایو سیتینو فارتینو کوشانو هندو بیا په دې کې مطلب برټش راغلي دلته کې د یوسفزئی قبیلې خلکو او مغول هم راغلي دي په دې لار باندې نو دې ته د جنگجو سرزمین ویلی کېږي ولې چې څونه فاتحین هم راغلي دي کاغه الکسندر د ګریټ دی کاغه محمود غزنوي دی کاغه دلته کې انګریز دی او نور خلک دي نو هغه د دې چکدرې نه تیر شوي دي دلته کې د تاریخ هغه باقیات هغه خزانې موجود دي کم چې نن د آثار قدیمه ماهرین ډسکور کوي او هغه خلکو ته مخې ته راولي د دغه تاریخي آثار او نوادرات چې کم د هغې نه ریکور شوي دي نو د هغې دپاره دلته دیر میوزیم په نوم باندې یو میوزیم جوړ شوی دی هغه میوزیم په تاریخي لحاظ سره دا هم یو اهمیت لري چې په دنیا کې د ټول نه یو ماسټر پیس چې کوم د بودا هغه ریکور شوی دی نو هغه د دمکوټ نه ریکور شوی دی دمکوټ هغه ایریا ده چې کم ته په یو طرف باندې چرچل پیکټ دی په بل طرف باندې دمکوټ دی دلته کې چټپټ انډان ډیری املوک درا غزو باډوان خادکزي دا هغه علاقې دي چې دلته د آثار قدیمه بے انتها آثار موجود دي دلته کې د هغوی بودیسټ چې کم دي د هغې ریمینز چې کم ته د هغې آثار ویلی کېږي نو هغه د مجسمو په شکل کې ریکور شوي دي د هغوی کم د بدو باش کم شیزونه هغه ریکور شوي دي نو هغه په دیر میوزیم کې په ډسپلی موجود دي دیر میوزیم ته یو اهمیت دا هم حاصل دی چې دا یو ډیزاین میوزیم دی په پاکستان کې واحد میوزیم دا دی چې دا ډیزاین دی په دې کې 4 ګیلري دي یو ته ایتنولیجیکل ګیلري وایي یو ته ګندهاره ګیلري وایي یو ته اسلامیک ګیلري وایي او یو ته کلچر ګیلري وایي دې کې زمونږ د دې دیر هغه د بدو باش ټول هغه شیزونه د ملاکنډ ډویژن خصوصا د دیر د دې ځای د آثار قدیمه دا ټول موجود دي کو تاسو د دیر میوزیم کم تاریخي حیثیت چې دی هغه تاسو وکتو وخت په وخت باندې به انشاءالله د علاقې چې کومې ښکلاګانې دي کم د ټورسټ اهم مقامات دي هغه به موږ تاسو سره وخت په وخت چې دی داسې پروګرامونه کوو موږ له اجازت راکوئ د الله په امان